أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام واقعات تفصیل سرا مخکم ذکر شو او پدی آیت مبارکو کی هم ذکر دے او قرآن کریم کی د ټول نزیات د حضرت موسیٰ علیہ السلام د واقعی ذکر کیگی داغی وجہ دادا چې زمونږ استاد او خوږ پیغمبر آقای دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جون د حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک جون سره ډیر زیات مشابهت موافقت او مطابقت لري او کوم حالات باندې حضرت موسیٰ علیہ السلام تیر شو کم مسائل مشکلات او پوڑکوالی کی قسم خطرات او د مرگ خطری او د هر قسمه د تکلیفونو پریشانو د مور پلار نه جدائی او د هجرت هغه د تکلیف او د مشقت نه ډک احوال بعینه اغسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن نا د مور پلار نا جدائی او د مرگ خطرات او د مور پلار د جدائی غم درد او د ہجرت اغا مشکل سفری او ډیر لوی ظالم سره واسطه او دا غوی مظالم دا غوی سازشونه نو چې څومره د حضرت موسی علیہ السلام او زموږ استاد خوږ پیغمبر د دې دوانو واقعات وګورو ډېر زیات په خپلو کې ملاو دي دی وجه الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې زی په زی باندې د حضرت موسی علیہ السلام واقعه مختلفو اندازو سره مختلفو زاویو سره او د واقعي مختلف حصے زی په زی باندې ذکر کړی دی دیزه کې چې کله فرعون او دغه قوم هلاک کړي شو او حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم سره د بحر قلزم نه پورې غاړې ته ووتو په دغه ځای کې بنی اسرائیل وکتو چې یو قوم لګیا دی د بت عبادت کوي دوی موسی علیہ السلام ته وایي چې موږ هم داسې یو بت وګوره چې د هغه عبادت وکړو موسی علیہ السلام ډېر زیات د خفګان او د افسوس اظهار وکړو چې الله تبارک وتعالی تاسو دومره فضیلت درکو تاسو د فرعون د ظلم نه تاسو له نجات درکړو او چې هغه تاسو خزي جنکې ژوندې پر خودلې الکان بدل قتلولو داغي مظالمو نه تاسو ته الله تبارک وتعالی رهایی در نصیب کړه دومره عزت او مقام درکو اوس تاسو شرک کوئ لہذا موسی علیہ السلام ته بیا دوی وی چې موږ یو قانون پکار دی قانون الله تبارک وتعالی د قانون په صورت کې ولا تورات ورکو تورات په معنا د قانون خو دا غي د پاره شرط کې خود موسی علیہ السلام ته چې یو میاشت لپاره یوې میاشتې چلی یوې میاشتې د اعتکاف او یوې میاشتې گوشنشینې د پاره ته کوه تور ته لاړ شه د قیام وکا نو تا ته به تورات ملوشي تا ته به قانون ملوشي دغه مطابق به تاسو عمل کوئ حضرت موسی علیہ السلام کوه تور تراغي او دیرش ورځې الته تیرې کړې چې کله دیرش ورځې تیرې کړې نو د الله تبارک وتعالی سره د ملاقات وخت راغی موسی علیہ السلام په دغه دوران کې لوګه تنده روجي په حالت کې تیر کړو نو موسی علیہ السلام دا محسوس کړه چې زما د خلینا چې رب کائنات سره زه هم کلام کېږم په کار دی چې دا د لوګي او د تندې چې کوم د خولې نه بوی راځي چې دا نه لہذا موسی علیہ السلام د بوټي نه خوراکو چې زما د خولې دا ذایقه بدل شي دا بوی موی ختم شي الله رب کائنات او تو فرمایل چې تاسو تا بغیر زما د اجازت نه بغیر د کلام نه مخکې خوراک ولې وکړه لہذا لس ورځې نور پوره کوي سلوی خروزی حضرت موسی علیہ السلام په کوه تور کې بیا پوره کړی داغې نه بعد د الله تبارک وتعالی سره هم کلام شو او د الله تبارک وتعالی طرف نه دا وینا ورته وشو چې د روزدار د خلی بوی
د رب کائنات په نسبت باندې د مشک د خوشبو نه زیات ورته محبوب دی. لہذا تا د دې د ختمولو اراده ولې وکړه؟ لہذا لس ورځې نورې تېرې کړي او یو چله حضرت موسی علیه السلام په کوه طور باندې تېر کړو. د هغې واقعي ذکر الله تبارک وتعالی په دې ځای کې کړی. وواعدنا موسی او موږ وعده کړې ده موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 10 شپو اتممناها او پوره کړو موږ دا ب10 په 10 شپو سره. فتم بیا پوره کړه میقات ربه موده د مقرر د هغه د رب 40 لیلة 40 شپې. وقال موسی او ویل موسی علیه السلام لاخیه خپل ورور هارون ته اخلفنی ته خلیفه شه زما فی قومی زما په قوم کې واصلحی او اصلاح کوا ولا تتبع او خبر ممنا سبیل المفسدین د لارې د فساد کوونکو. ولما جاء موسی او هر کله چې رالو موسی علیه السلام لمیقاتنا زمون په میعاد وکلمه ربه او خبر وکړي هغه سره رب د هغه قال هغه وی ربي ازما ربا ارنی اخیا ماتا انظر الیکا چې زه وګورم چې نظر واچوم پتا. قال الله تعالی فرمایل لن ترانی هیڅ کله به ته ونه ویني هیڅ کله نشي کتلی ماته ولکن انظر لیکن نظر واچوا الی الجبل د غرته فإن استقر کچری قلار پاتې شو مکانه په خپل ځای فسوف ترانی نو ته به هم ما وویني. فلما تجلى نو هر کله چې هغه تجلی وکړه ربه رب د هغه للجبل په غر باندې جعله نو کړی و هغه غر دکن ذره ذره وخر موسی او پریوتلو موسی علیه السلام صاعقه بهوشه. فلما افاق بیا هر کله چې هغه هوش رالو قال نو ویل سبحانك پاک دې ذات استا انی تبت الیک زما توبه وباسم ستا په حضور کې وانا اول المؤمنین او زه د ټول نړومبې یقین لرونکی یم. حضرت موسی علیه السلام په کوه طور باندې چله وکړه 40 لیله 40 ورځې چې دا حضرت موسی علیه السلام هغه په کوه طور کې پوره کړه. او د حضرت موسی علیه السلام نه بعد دغه 40 شپې 40 ورځې کم ته چله وي د دې یو خاص حکمت دی څرنګه چې مفسرین کرامو ذکر کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې هم دغه 40 ورځو فضیلت بیان کړی دی چې یو سړی چې کله یو مسلمان 40 ورځې تکبیر اولا سره منځ وکړي الله تبارک وتعالی دته 2 انعام ورکوي. یو بدی د منافقت نه بری وي او یو بدی د جهنم د عذاب نه بری وي. دغه نور حدیث مبارکو کې هم د چلی مستقلا فضیلت راغلی دی. او بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد صحابه کرام تابعین تبع تابعین تر دې دوره پوری چې کوم صوفیا اهل تصوف چې کوم متبع سنت او متبع شریعت بزرگان دي هغه هم خپل خانقاهونو کې خپل مریدانو باندې اهل سلوک باندې یو چله چې دی هغه وباسي او په هغه باندې ذکر او اذکار وظایف د الله عبادت دا کوي. او دغه شان په تبلیغ کې هم یو چله ده ابتداء 40 ورځې بیا دا 3 چلې شي. نو دا 40 د ورځو دا ترتیب دا ټول د قران کریم او د سنت نه ثابت د انبیاء کرامو د صحابه کرامو د تابعینو دا مجرب طریقې د اصلاح لپاره. نو لہذا دغه طور طریقې چې کوم اهل سنت والجماعت چې کوم رایج دي د یو مسلمان د اصلاح لپاره کاغه د خانقاهونو په صورت کې دی کاغه د مدارسو په صورت کې دی کاغه د مساجد او مکاتب په صورت کې دی کاغه دعوت او تبلیغ په صورت کې دی دا کم طریقې چې رایج دي دا ټول د قران او سنت نه ثابت خبرې دي. دا د ځان نه جوړ کړی شوی نه دی. څنګه حضرت موسی علیه السلام دا واقعه ده 40 ورځې حضرت موسی علیه السلام په کوه طور باندې چله پوره کړه. نو په دې مخصوص نه 39 وی او نه 41 وی بلکې 40 چله 40 دن دي کې خپل حکمت دي. نو بیا الله تبارک وتعالى سره خبرې وکړي چې کله خبرې وکړي نو چې کله انسان خبرې کوي نو حضرت موسی علیه السلام پاغي کې یو خاص لطف او خوند محسوس کړه د خپل د محبوب رب په کلام کې. نو چې کله خبرو کې خوند محسوس کړه موسی علیه السلام استدعاء وکړه ربي ارني انظر الیک الہ کریم
ستا په دې خبرو کې دومره خوند او لذت دی، نو ستا په کتلو کې به څومره خوند دی. انسان به په هر څیز کې ترقی غواړي، نو چې خبرو خوند واغشت نو د دیدار طلب پیدا شو. رب کائنات په حضور کې وی چې خپل ځان راته وخت چې تا وګورم. اگر چې په دنیا کې د رب کائنات دیدار عقلا خو ممکن دی، خو شرعا ناممکن دی. که عقلا ممکن نه وي نو حضرت موسی علیه السلام دا مطالبه نه وکړي، ځکه پیغمبر داسې مطالبه نه کوي چې هغه عقلا ممکن نه او شرعا ناممکن ځکه دی چې په دې سترګو باندې څنګه موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې د غره ته ګوره، زه خپل تجلی معمولی شان تجلی هلته کوم، که ستا نظر هغې ته ټینګ شو نو ما کتی شي. چې کله هلته تجلی وکړه موسی علیه السلام، هغه تجلی چې کوم په غره باندې و هغه رزه شوه، موسی علیه السلام را پرېوته، بېهوشه شو. چې هوش کې راغی نو فورا سبحانک، پاکی د تعالی را، انی تبت الیک، زه ستا په حضور توبه وباسم، وانا اول، زه د ټول نه وړومبې یقین کوونکو نه یم. نو چې یو انسان په غره باندې، عام انسان هم نه، موسی علیه السلام په شان دي جلیل القدر پیغمبر، رب کائنات سره به خبرې اترې بحث مباحثه شروع کړه. دومره جلیل القدر پیغمبر موسی کلیم الله لقب ورته حاصل شو، رب کائنات سره کلام کوي. هغه موسی علیه السلام په شانتي جری او بهادر انسان، د هغې سترګې چې دغه نشي برداشت کولی، نو عام انسان به څه برداشت کړي؟ ځکه د دې په دې دنیا کې د انسان د نظر او د انسان د اعضا د دونه کمزوري دی چې د رب کائنات هغه تجلیات هغه نشي برداشت کولی. عالم برزخ کې هغه الله رب کائنات به انسان له هر څه جدا ورکړي. څنګه نبی علیه السلام معراج په شپه باندې بل دنیا ته لاړو او هلته کې چې دی نو د رب کائنات دیدار یې وکړو، فاوحا الی عبده ما اوحا، هغه چې د دینه مستثنا دی. هلته کې شو په دې دنیا کې د الله رب کائنات د ذات دیدار په دې سترګو سره، دا د یو عام مسلمان عام انسان دپاره ممکن نه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.